نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما خويندو میندو مشرانو کشرانو تاسو ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید د پاک رب نه کوم چې تاسو ټول بخیر او الله کریم دې تاسو ته ډېر عزتونه او خوشحالۍ درکړي او الله پاک مو دینداره کړه او الله مو بچي دنیا آخرت کې نیک صالحه کړه او الله پاک دې تاسو ته ټول سره احسان کولو طاقت توفیق درکړي. آمین. نو چونکې ما ریسنټلی یو چینل انټروډیوس کړی دی د ډېرو ملګرو په مشورې سره د هغوی په تعاون سره چې تاسو یو چینل په یوټیوب باندې کولو کې د پای کې داسې ښې مشورې ښې خبرې د دین په حواله باندې د تعلیم په حواله باندې او داسې مسایل باره کې او داسې د هیلث باره کې د صحت باره کې داسې نور چھوٹا موٹا چې کوم روزمره زندگی باره کې ویډیوز دي د فلاحي متعلق تاسو وایي کې ویډیو اپلوډ کوي. نو ما هم سوچ وکړو چې واقعي ډېر زیات خلک چې کوم دي نن سبا د یوټیوب سره چې کوم دي نو د انټرنیټ سره وابسته دي او د انټرنیټ په مختلفو شعبو کې چې کوم دي نو مصروفه دي. نو بس بیا د الله پاک په ذات توکل وکړو او د سټار ګډ ټي وي په نوم باندې سټار ګډ ټي وي چې په دې کې هیڅ قسم ته سپیس نشته، مسلسل کیپیټل ایس دی سټار او بیا کیپیټل جی ورپسې او بیا ټي ټي کیپیټل. نو سټار ګډ ټي وي تاسو ته به په چینل کې چې کوم دی نو پرې ویډیو کې به هم ښکاري سټار ګډ ټي وي په نوم باندې بیا موږ یو چینل په یوټیوب باندې انټروډیوس کړو او هغې کې څه مختلف قسم ته ساده غوندې ویډیوګانې موږ د مذهب په لحاظ سره او داسې نور چې کوم سوشل ویډیوز دي هغه مو لږې چې کوم دي اپلوډ کول شروع کړي دي. نو ما ویل چې تاسو هم چونکې په اردو کې او دا مې وغوښتل چې یاره په پښتو کې ډېر زما داسې خویندې میندې شته چې هغوی تعلیم نشته او موبایل استعمالوي او یا چا سره دي کېناستې نه شي د علماو هم تپوس نه شي کولی. ناسته خو موږ ته د علماو سره ډېره زیاته پکار ده او مسلو کې چې کوم دي نو کوم چې مسایل دي مسایل دیني مسایل او داسې د زموږ چې کوم اعمال کوو روزمره مونځ کوو قرآن تلاوت کوو ذکر اذکار کوو وظایف کوو د هغې د فضیلت نظر خبر کوو چې یاره زه دا مونځ کوم د دې ماته څه فایده ده، قرآن تلاوت کوم د دې ماته څه فایده ده. د انسان چونکې فطرتي چې کوم دي نو لږ لالچي غونته کې دی نو ده ته چې په یو څیز کې ګټه ښکاري نو دی هغه طرف ته ډېر زیات توجه ورکوي. نو دی وایي چې یاره زه کم انویسټمنټ وکړم او ډېره زیاته ګټه او ډېره زیاته نفع ماته حاصل شي. نو واقعي داسې اعمال شته، داسې وظایف شته د الله پاک په فضل و کرم باندې چې انسان هغه په مختصر وخت دپاره کښېني او الله سبحانه وتعالی ذات طرف ته متوجه شي او دې اعمالو کې نو دته په ډېر زیات اجرونه میلاوېږي. باقي اجر میلاوېدل اجر حاصلول د هغې بیا پروټیکشن هم ډېر ضروري دی چې موږ نه داسې اعمال ونیسو چې د الله سبحانه وتعالی ناراضګي پریشان. نو شیطان خو چونکې موږ سره هم ملګری دی که نه، د شیطان د وسوسو نه به هم ځان ساتو. نو غیبت شو، دروغ شو، سپیشلی نن سبا د موبایل په سورس باندې چې څومره دروغ ویلې کېږي دا هم یو دروغ دی. لکه دا موبایل یو سورس دی، یو ذریعه ده د بل سره د رابطې د ساتلو، بل سره د خبرې کولو، د یو بل حالات معلومولو لپاره که هغه په پاکستان کې دي او په بیرون ممالک کې خپلو خپلوان چې دي ورسره موږ رابطه کې اوسېږو نو دې باندې هم ډېر زیات دروغ ویلې کېږي او ډېر زیات دروغ په دې باندې چې کوم دي نو هغه څه دي چې که څوک ټلیفون وکړي نو یې ناست په کور کې او بل ته تپوس کړي چې ته کوم ځای کې دې به وتې چې زه په پېښور کې یم، بیا به دې څوک تپوس کړي ته کوم ځای کې زه خو دې په لار باندې یم.
نو دا ټول چې کوم دي نو دا دروغو کې راځي. نو د دروغو نه به انشاءالله موږ ځان بچ کوو به په موبایل باندې، په کور کې، په جومات کې، په لار کوڅه کې، هر ځای کې انشاءالله العظیم موږ رښتیا وایو. بل دا مختصر غونډه کې ژوند دی. په دې مختصر ژوند کې چې موږ لږ لږ نیک عمل کوو او لږ لږ انشاءالله الله پاک په فضل و کرم دغه په طاقت دوکسین د ګناهونو نه ځان بچ کوو، نو ما تاسو ټول ته به ډېر زیات خیر میلاویږي. څوک چې ښوونکي دي او څوک چې اورېدونکي دي، نو دواړو ته به ډېر زیات خیر میلاویږي. الله پاک ته مو ټول ته اسان کړي. نو نن چې زه تاسو ته یو عمل ښیم د فایدې، هغه عمل چې کوم دی نو ډېر زیات یو زبردست عمل دی او یو سنت عمل دی او یو مسند حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارک نه ثابت دی او په هغې کې څه شک هم نشته چې په دې کې چې کوم دی نو څه شک دی، هېڅ شک پکې نشته. واضحه ګټه ده، واضحه او ډېر مختصر عمل دی. عمل ډېر مختصر دی او اجر به انتها غټ دی. داسې به انشاءالله موږ ورو ورو که خیر کوشش کوو د اردو زبان علاوه په پښتو کې به تاسو ټول انشاءالله العظیم خبرو د الله پاک په فضل و کرم باندې چې تاسو ته د دې اعمالو ورو ورسره پته لګي او تاسو عمل کوئ. دا عمل چې کوم دی نو دا هېروئ مه او دا یادوئ او خامخا یې کوئ او ډېره زیاته فایده به درته ملاوي. او موږ یو داسې عمل کوو چې هغه موږ هر وخت یې کوو. الحمدلله مسلمانان یو او هر وخت کې هغه عمل کوو. نو هر وخت هغه عمل کوم یو دی لکه موږ چې الحمدلله مونځ کوو، 15 وخته مونځ الحمدلله موږ ټول کوو، واړه لوی ټول کوي. نو مونږ د هغې دپاره مخکې اودس کوو. ټیک شو که نه جي؟ اودس په خشوع و خضوع سره چې انسان وکړي، نو چې خشوع و خضوع سره اودس وکړو مونږ، نو مونږ څه چل وکړو بیا؟ مونږ چې اودس وکړو نو عزتمندو د اودس د کول نه فوراً بعد هغه دا دعا ویل پکار دي: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یو ځل بیا ووایئ: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نو ډېر یو مختصر او جامع عمل دی. د هر اودس نه پس چې څوک دا یو ځل ووایي، نو ده ته د الله سبحانه وتعالی په فضل و کرم باندې د جنت 8 دروازې کلو شي، 8. او ده ته الله سبحانه وتعالی دا اختیار هم ورکړي چې یا عبادي، ای زما بنده، په کومه دروازه چې د زړه غواړي په هغه دروازه جنت ته داخل شي. څومره یو زبردست عزت الله کریم د خپل بنده ته ورکوي په دې کلمې باندې. حاجي کومه کلمه ده؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نو امید در به کوم چې دا به تاسو ته یاد شوي وي او دا به انشاءالله العزیز مونږه د هر اودس نه پس باقاعدګۍ سره وایو، په خپله به یاد ساتو، خپلو مشرانو ته، خپلو کشرانو ته، خپلې بیبي ته، خپل بچو ته دا به انشاءالله موږ ور یادو او دا اعمال به انشاءالله العزیز موږ ډېر په یاد سره کوو به که نه انشاءالله العزیز. او دا به انشاءالله خپل بچو ته یادو او انشاءالله العزیز چې څومره ماته موقع میلاویږي زه به نور هم داسې اعمال تاسو ته مخې ته راوړم چې موږ ټولو ته پرې فایده رسي او مختصر ژوند دی چې مختصر ژوند کې موږ ډېره فایده ومومو. نو ستاسو په دې لړ کې زما سره مرسته ډېره ضروري ده چې زما دا چینل چې دی دا تاسو خامخا صرف په دې نیت باندې د الله سبحانه وتعالی خوشنودۍ او د هغه د رضا لپاره تاسو دا چینل چې کوم دی ما سره په رابطه کې اوسېدو لپاره تاسو دا سبسکرایب کړئ. او دا سبسکریپشن په څه ضروري دی؟ دا صرف د دې لپاره ضروري دی چې که چېرې زموږ نوې ویډیو کومه چې په دې لړ کې زه کومه ویډیو جوړوم سازوم، نو هغه به تاسو ته انشاءالله العزیز په وخت باندې میلاویږي، موصولیږي به تاسو به ګورئ او مستفید کیږئ به. ټیک شو جي؟ نو او ورسره چې کوم لایک کوئ او کامنټس هم کوئ، یو رای راکوئ چې آیا زموږ د ویډیو چې کومه وه دا خو ساده به دا ویډیو تاسو څنګه ولګېده، تاسو ته مطمئنه یې کوالټي څنګه پکار ده، آیا تاکي چې پکې کمې کمې چې دي زه هغه کمې
کمی چې کوم هغه برابر کم لرې کړو او تاسو ته یو ښه یو ښکلی او پاکه ویډیو په ټایم باندې ملاویږي او تاسو مستفید کیږي. الله پاک هم ډېر خوشحاله کړه، ډېر عزتمند شئ. ستاسو ډېرې شکریه او چې تاسو دا ویډیو غونډه وکړه، غونډه ویډیو ګورئ تاکي چې مونږ پوره چې کوم د هر یو مسلمان د هر یو څیز نه خبرېږو. ٹھیک شو جی، الله پاک مو آباد کړه. ډېره شکریه، جزاکم الله خیر، والسلام.